पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड څومره چې هم د پاکستان کرکټ ټیم پین دي نو هغوی نن لازمي رامخې ته شي ځکه ملګرو چې پاکستان کرکټ ټیم ته د دعا او د سپورټ ډیر زیات ضرورت دی نن ملګرو دریم اوډیای دی دریم اوډیای به ملګرو په کراچۍ کې لوبیږي او میچ به غالبا چې هم هغه ټیم 3:30 یا 4 بجې په هغه ټیم باندې به میچ شروع کیږي خو تاسو څه غواړئ ملګرو ځکه چې په تیر میچ کې د ډینجر مین احسان الله خلاف ملګرو ډیر عجیبه کمنټس کړي چې د ده په ځای باندې زمان پکار دی نو نن تاسو وایئ ملګرو چې څوک په میچ کې پکار دي نن ویډیو ملګرو ډېره اهم ده څومره چې هم پښتانه زما دا اواز اوري نو موږ به نن سپورټ کوو څومره چې هم پښتانه کلاړیان دي د پاکستان کرکټ ټیم کې ځکه د پاکستان کرکټ ټیم کې چې کوم پښتانه دي نو د هغوی خلاف سکندر بخت نومي چې کوم تجزیه کار دی یا اوړ کرکټر دی ما خو په کرکټ کې نه دی لیدلی خو د هغه چې کوم الفاظ دي نو هغه د کینې او د بغض نه ډک دي نو په سوشل میډیا په هغه تنقید هم روان دی چې سکندر بخت خپلو دماغو علاج وکړي ځکه ملګرو چې تیر کم میچ نو په هغې کې په انټرویو کې هغه دا خبره کړې وه چې بابر اعظم او محمد رضوان له بابر اعظم له په 5 نمبر راوتله پکار دي او محمد رضوان له په 4 نمبر راوتله پکار دي د دوی نه مخکې څوک راوتله پکار دي سلمان آغا او عبدالله شفیق چې کوم دی نو کنګ بابر اعظم دی دا د ځان نه رامخکې کي نو دا څه خبره ده په دغه ټیم کې د کنګ بابر اعظم ضرورت وي چې هغه یې کټینګ کړي او دا هغه خلک راوباسي چې د هغوی د کردار تاسو ته پته ده ښه ملګرو د فخر پښتونخوا فخر مردان فخر زمان حوالې سره به لاول خبره وکړو بیا به د سکندر بخت چې کوم بیان دی د چا خلاف یې ورکړی د نسیم شاه خلاف هغه در سره شریک کومه ملګرو فخر زمان چې تیر کم میچ نو ډېر غټ ریکارډونه الحمدلله زموږ پښتون رور په خپله نامه باندې کړه اول چې کوم دی ملګرو هایست انډیویجول اوډیای سکور پار پاکستان نو هغه ملګرو اولنۍ الحمدلله پاکستانی کلاړي دی چې 210 رنز یې د چا خلاف کړي دي د زیمبابوې خلاف یې کړي په 2018 کې سعید انور ملګرو د انډیا خلاف په 1997 کې چې کوم 194 رنز کړي هغه اننګز ډېر بهترین و دویم نمبر باندې سعید انور دی او په دریم نمبر باندې هم فخر پښتونخوا فخر زمان ملګرو 193 رنز د ساوث افریقې خلاف په 2021 کې کړي دي بیا د تیر میچ یو ډېر اهم خبر ملګرو په 50 کاله کې چې کوم تاریخ دی د اوډیای نو په هغې کې په دویم ځل باندې پاکستان دومره غټ رنز چیز کړل پاکستان کرکٹ کی 50 سالہ ون ڈے کی تاریخ میں صرف 2 مرتبہ کامیابی سے 300+ رنز کا تعاقب کیا گیا 2022 میں 349 بمقابلہ آسٹریلیا تو آسٹریلیا خلاف یہ ملګرو 349 رنز چې کوم دي هغه چیز کړي په کم ټیم کې په 2022 کې او ملګرو چې کوم اخیری میچ د نیوزیلینډ خلاف نو هغه 337 رنز پاکستان دویم هایست سکور چې هغه چیز کو خدا دواړه رنزونه د چا په کپتانۍ کې ملګرو چیز کړه د کنګ بابر اعظم دغه اعزاز کنګ بابر اعظم په خپله نامه باندې کړی دی کم 67 اننګز کې چې موسټ رنز چا کړي دي نو په 1 نمبر باندې څوک دی ملګرو هاشم آمله چې هغه کړي دي 3453 رنز او په دویم پسې فخر پښتونخوا فخر زمان چې هغه 3082 رنز په 67 اننګز کې وکړو نو دغه یو اعزاز هم د فخر زمان په نامه باندې شو بل چې کوم ملګرو د سکندر بخت حوالې سے کوم بیان راغلی دی هغه تاسو ته پر اسکرین باندې ښکاري ملګرو سکندر بخت وایي چې ټیم میں ایک ایسا فاسٹ بالر ہے جو ہر وقت شیو کرتے رہتے ہیں خوبصورت ہے فاسٹ بالر کو خوبصورت نہیں ہونا چاہیے بلکہ شعیب اختر کی طرح خوفناک خونخوار آنکھوں سے خون ٹپکنا چاہیے دا مطلب دی ملګرو چې په پاکستان کرکټ ټیم کې یو داسې کلاړي دی چې هغه هر ټیم کلین شیو کوي کلین شیو نه دی پکار خوبصورتي نه ده پکار بلکې د شعیب اختر په شان خونخوار پکار دی چې هر ټیم یې د سترګو نه وینې ساسي نو دا اشارې چا طرف ته کړې ملګرو د نسیم شاه طرف ته نو هغه له الله جل شانه عزت ورکړی د هغه بالنګ په هغه پیچ باندې چې هغې ته د بالرانو قبرستان ویلی کېږي د راولپنډي چې کوم سټیډیم دی نو په هغې باندې تاسو وکتل چې یو بالر هم ونه چلېدو بغیر د نسیم شاه نه نو د سکندر بخت حوالې سره یو ښکلی غوندې کمنټس را سره لازمي شریک کړئ ځکه په سوشل میډیا باندې د سکندر بخت حوالې سره یو ټرینډ شروع دی نو موږ هم دغه ټرینډ چلو چیرې سکندر بخت کوم الفاظ مخې ته راوړي نو پته یې شي چې که د کرکټ کړی نو چې د ده به څه کردار و ما خو اول کتلی نه دی د ده به څه کردار و نو هغه تماشګیر وایي د نښې مینځولي نو دا بهر ناست دی خو کینه او بغض د دې پښتنو خلاف د دې خلکو هغه خپل عادت مجبوره کړي دي چیرې موږ به د پښتنو خلاف
هغه الفاظ راوړي چې د پښتنو زړه ته په تکلیف ورسي او د پاکستان چې کم کرکټ دی چې هغه تیارې طرف ته لاړ شي، تاریخ یو طرف ته لاړ شي. نو د داسې الفاظ مخې ته راغلي چې په سوشل میډیا باندې سکندر بخت خلکو ټارګېټ کړی. نو ما چې نن مونږ هم ورله سافټویر اپډیټ کړو. نو په پښتو کې ورته ښکلې غوندې الفاظ مخې ته راوړئ، غلط الفاظ نه، د اخلاقو دایرې کې دننه دله جواب ورکړئ. ویډیو لازمي مخکې شیر کړئ. چرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته. اخر کې یو آواز، پاکستان زنده باد، پاکستاني کرکټ ټیم زنده باد، تل دی وي، آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. الله پامان.